وایي چې یو بادشاه و د هغه درې وزیرانو نو درېم واړه وزیرانو ته یې مخامخ یو باغ ور وښودو چې لاړ شئ او ځان سره تیلی واخلئ او د تیلو کې مال د دې باغ نه میوې راوړئ. نو درېم واړو وزیرانو ځان سره تیلی واغستې او هغې باغ ته ور داخل شو. دا یو په زړه کې وي چې یاره خو بادشاه په میوو باندې څه کوي، د اوسه پورې د کله زموږ نه میوې غوښتي او د ده خدمت ته څه ضرورت دی او دا خو په خپله پوره دی او بلا نور خادمان دي. نو مونږ خو د دې کار دپاره نه یو، د میوو نور خادمان دي، خپل ځایونه دي، پای کې صفا کېږي، وینځلې کېږي، تیارېږي او د چکپ دپاره د هغې ځان له دوه درې کساني خوري یا یې څاروو ته ورچي چې چا پې زخر نیمګلي یا په دې کې د زخرو ستنې نیوالي شوي وغیره وغیره. نو زمونږ په دې میوو چې د تیلو کې یې راجمع کړو دې باندې به دې څه کوي؟ بس هغه زړه کې وي چې خو بس تیلی دا ډکول غواړي، هغه پې نظر وکړي او وي به چې تیلی ډکه ده او بس میوې پکې راوړي دي، بس خبره یې منستې. بس هغه تیلی کې هسې واښه ماښه او بس ګند مند بر واچو او تیلی یې ډکه کړه ها، او په خپل سوچ کې یې وخت بچ کو چې وخت بچ کوم ها، او دا به زه اوس دلته په دې باغ کې ګرځم او میوې به دغه کوم، ما کله د میوو کار کړی، زړه کې بلا خبرې اترې. او بل کس چې و نو هغه بل سوچ وکړو چې وی خو بس څه به ښې راجمع کړم او څه به بدې راجمع کړم، که بادشاه سوي و ته به یم چې بس دغه دي. باغ کې هم دغه شان میوې وي، څه پخې وي څه کچه وي، مونږ کله باغ ته ورغلي خو مونږ خو دا کار نه دی کړی، دا خو د مالی کار دی او د باغبان کار دی. خو بس میوې مې راغونډې کړې نو او ما وی چې ستا د حکم امنا وشي او زر تر زر ستا حکم برابر شي. اوس هر څه کوي خو چې څومره زر تر زر ستا حکم ومنلی شي نو ښه به نو بس ما دغه کار وکړو، څه پخې او څه کچا. نو هغه دغه سوچ وکړو بس په مخه یې تیلی ډکه کړه، دې ته یې نه کتل چې پخې پکې کمی دي او کچه پکې کمی دي، او هغه هم په خپل خیال کې وخت بچ کو ها. او بل کس وی چې نه دا خو د بادشاه حکم دی نو په صحیح طریقه منل غواړي، نور په میوو باندې څه کوي، چاله به یې ورکوي یا به یې په چا صدقه کوي یا کیدای شي مال یې راکړي، نو ښه شي د خپل ځان دپاره یا د بل دپاره کتل او سوچ کول پکار دي. نو هغه ښه تازه تازه او زبردستې چانټي پکې وکړه، ښکلې ښکلې میوې راغونډې کړې او په هغه تیلی یې ډکه کړه. د هغه خو پې ټیم ولګېدو خو سوچ فکر توجه نظر دی خوا هغه ورپسې ټیکو. نو درېم واړه بیا د باچا دربار ته حاضر شو ها. بس باچا د هغوی تیلو ته د سره خیال ونه کو او وی دا درې واړه په جدا جدا کمره کې سره د خپلو تیلو بند کړي. بس هغه یو سره وښوواله تیلی و هغه یې د هغې سره په کوټه کې بند کړه او دا بل سره کچه پخې میوې وي په تیلی کې، هغه یې د هغې سره په خپله کوټه کې بند کړه. او بل سړي محنت کړی خو ښکلې ښکلې میوې کتلې وي، هغه یې د هغې خپلې تیلی سره په هغې کوټه کې بند کړه او څو ورځې بند و. نو کم کس چې صرف واښه ماښه راغونډ کړي وو نو هغه یې مړ راوباسه ها د کوټې نه، او بل کس کچا او پخې کتلې وي تروې او خوږې هر قسمه، نو هغه د کوټې نه بیمار راووتو، خېټه یې خرابه شوې وه، تبه یې وه، نمونیا یې وه او ډېر په مصیبت کې و. او کم کس چې ښه محنت کړی و، ښکلې میوې کتلې وي، چانټي کړې وه، نو هغه
چې د کوټې نه راووتو نو د مخکې نه زیات صحتمند و. ولې چې د هغوی سره په تیلو کې څه و خو بس هغه یې بیا استعمالول نو بعینه دقه شانتې الله تعالی ما او تعالی د وخت تیلی هر یو کس له راکړې. نو دا سوچ کو یو سړی کوي چې مړه خو خدای دی، خدای خو نه خوراک ته محتاج دی او نه څښاک ته محتاج دی، او هغه زما په عبادت څه کوي او زما په نیکو څه کوي او دا بدو نه ځان ساتل او دا کول او دا کول. نو دا بر ده په خپله بیا هلته پکارېږي. او کافرو دقه قول وکړو دا چې ما کومه خبره وکړه چې خدای په دې څه کې ولې خدای غریب دی سو او که داسې نو خو بیا مونږه مالدار یو، خدای غریب دی. ان الله فقیر و نحن اغنیا، چې دا زکات ورکوي او دا صدقې ورکوي داسې خدای نه منو. بیا نو په یو خبره کې که سوال کوي او څه عیب پکې روباسي نو بلا جهتونه د هغې کیدی شي. نو به هر حال مونږ لم الله تعالی دقې مثال په شانتې تیلی د وخت راکړي دي، بس هغه دنیا د باغ او بهار ته یې رالیږلي یو. نو په باغ کې بیا کانټې هم پکې ازغي، ګلونه هم پکې، مختلف قسم ګلونه، مختلف قسم خوشبویانې بدبویانې، کله کله پکې څه مړه شي رامړه شي، او کچه میوې پخې میوې، ښکلي شیزونه، خراب شیزونه، بدبودار شیزونه. او مونږ ته یې ویلي دي چې تاسو زما دپاره سره وړئ دغې ځای نه. نو اوس دا هر چا خپله خوښه ده. نو بیا چې کله وخت پوره شي نو هر انسان د دې خپلې تیلی سره، یعنې د وخت د تیلی سره چې دی کې د کوم اعمال جمع کړي بس په قبر یې ورننه باسي. بیا وي په دې کې بند کوي. دغه مثال شو که نه. نو چې ښه کارونه یې کړي، ښه عقیده یې کړي، نو چې راپاسي نو ښه روښانه به یو نیک عمل به ورته وایي چې ما ته راوخېږه، زه به دې وړم اوسه. او چې وخت دې تیلی کې هسې څه خش و خاشاک جمع کړي، ځان له د دوزخ د اور دپاره خشاک قبر ته وړي، نو هلته کار خرابي. او چې راپاسي نو بد عمل به ورته وایي چې ټیټېږه، ته په ما سورې په دنیا کې چې څه دي کول، بس غوښتل دی دې کول، نو اوس به زه تا ته درخېږم. نو ما او تا له هر سړي لکه هغه نارینه دی او که زنانه، که ځوان دی که بوډا دی، سوچ پکار دی چې زما او ستا سره دا تیلی ده، د کوم وخت دا تیلی خدای پاک راکړی د عمر ده، دې کې ما او تا څه جمع کړي دي. دا هم یو ټیکټ دی، یو طاقت دی چې په دې باندې سړی بیا په حشر په میدان کې سرخرو کېږي. او بیا پې د پولیسورات باندې چې وي 300 کاله په داسې فاصله ده او 300 بیا داسې، یعنې چې ورخېږي نو 300 بیا پې د تلو 300 بیا چې کوزېږي. او د چا دپاره د تورې نه سیوا تېره دی او د یخته نه سیوا نرې، او د چا دپاره به بلکل د پلن پول په شانتې شي. نو چې څه در سره وي یو ځای کې د تعلقي او ستام حیثیت ښیي، نو مخه سړي ته کولا وایي که نه، او مخ د سړي روښانه وي. دقه مثال دی. دلته چې تا تیاری کړي نو په خپله به ته بیا طبیعتاً په سور کې یو په کومه لار چې ځي د جنت په لار، بس ابر ته کولا وایي. نو هغه یو لار پکې په دوزخ باندې د پولیسورات په شکل کې د تېرېدو ده. نو اوس دا هر چا خپله خوښه ده. نو د دې ځای نه به دا د ځان سره وړي، هلته به حاضرېږي، په اتله کې به ږدي، نو بیا به پرې دستخطې کېږي. او چې کله کله مزدور کار ډېر زیاته مزدوري وکړي، ډېر زیات ستړي او تږي او اشري یو قسم که نه، نو کوربه یا چې مطلب دا دی چا ورته ویلي چې دا کار وکړئ، هغو له شربت مربت او څه تیار کړي. دقه شانتې پیغمبر علیه السلام الله تعالی را لېږلی او حدیث شریف کې دې مثال هم دی چې یو سړی دی او هغه خلکو ته دعوت ورکوي چې راځئ خیرات دی لکه، او هر څه د خوراکونو دغه تیار شوي، حساب کتاب نشته، یو پیره چې دې له راغلی او راننوتلی نو واپس هم نشته، نو وایي زه هغه دعوت ورکوونکی یم.
او را لېږونکي الله تعالی دی او د کوم ځای چې دعوت ورکړي وي جنت دی. نو هغه سړی به ځي چې ایمان او بیا چې څومره نیک عمل ورسره دونه اخوا ورته به لوی لوی مرتبې میلاویږي. ها زما او ستا په جیب کې چې څه نه نو مجال شته چې موږ اډې ته د تلو سوچ وکړو او که د ضرورت په طور پې تېرېږو نو چته هم ذهن کې دا نه راځي چې ورګه یو دوکان ته ورشو ولې سړي سره صحیح نه نو هر سړي ته به ځان په خپله بیا معلوم وي چې زما لاره کم خوا ده. نو به هر حال د وخت په دې تیلی کې د ځان سره چې موږ څه واخلو او هلته په تله کې کېښودی شي او دستخط یې پې وشي بس د جنت صورت به اختیار کړي تا ته به جنت ښکاره شي. ها او کافرانو ته به نه ښکاره کېږي هغوی باندې به بوی د سره نه راځي چې په میلونو سوونو میلونو زرګونو لکونو کروڑونو د هغې هغه خوشبو په فاصله کې ځي. ها خو په هغوی باندې د دې نعمتونه او د هر څه پې څه دي هغوی ځان سره وړي نه دي حرام دي پې. او مسلمان ته به خدای پاک جنت ورښکاره کوي او دی به ځي پل صراط باندې به څوک د بجلۍ د پړق په شان دی او څوک د اس او څوک د اوښ د سورلی په شان څوک په خړپوسو وغیره. دا په حدیثو کې د هغې ذکر بیا شته دی. نو به هر حال خبره مې د دې پورې کوله چې یاره مونږ د ځان سره د دې ځای نه څه ووسو هلته به بیا هغه شانتې شکل اختیاري. اوله خبره پکې د منلو ده چې دوزخ ومنې پناه ترې وغواړې نو دوزخ هم وي خدای پاک دله پناه ورکړي او چې جنت ومنې او د الله تعالی نه وغواړې نو جنت هم وي چې الله تعالی را داخلې کړي. او د حورو سوال چې دی ونه کړو نو ګیله کوي په هر مونځ پسې. ها او چې وی غواړي نو د الله تعالی په جناب کې سپارش کړي چې دی راولې دلته. ها لومبۍ خبره د منلو دا وخت بیا د نیک عمل د پاغې نظریه او په عقیده باندې. نو دا کم ذکر چې په احادیث مبارکو کې شوي دي د جنتو نو دا داسې نه چې بس ذکر شوی نو دا خو د هر چا دپاره دی چې سړی مني او که نه مني مسلمان دی که کافر دی که نیک عمله دی که بد عمله دی دا ذکر د هر چا دپاره دی. خو بیا ګورې د دې هغه مصداق او نعمتونه د هر چا دپاره نه دي. دا چې څوک واوري یو آمنا وسلمنا ووایي او د دې مطابق د دې دپاره بیا کوشش وکړي دنیا کې چې ته یو شی حاصلی نو د هغې چې څومره سمن وي او څومره تیاري وي نو هغه ول ته برابر او مطلب دا چې کوي او که ستا په وس کې نه او نه کوي یا نه شي کولی نو ته د هغې شي په باره کې د سره سوچ نه کوي. نو لومبۍ خو دا خبره چې یاره مونږ د جنت سوچ کولی شو که نه ای دپاره ایمان ضرور دی. دی نه پس ته بیا سوچ کولی شي او د جنت ته نعمتونو د اعلی مراتب ما او تا سوچ کولی شو که نه چې عمل دی هغه شانتي نه او عقیده او فکر تیاری. نو څنګه چې د دنیا د یو وړوکي نعمت دپاره ستا وړوکي نعمت دپاره ستا تیاری نه یا بله نه کوي یا نه شي کولی نو ته یې د سره سوچ نه شي کولی. نو لومبۍ به دا ګوري چې یاره زه په دنیا کې د جنت نعمتونو سوچ کولی شم که نه نو دا ورسره پکار دی. د دې وجې نه د مانځه نه وروستو د سوال ذکر راغلی یعنې چې تا مونځ وکړو نو ته د جنت د سوچ د کولو جوګه شوې. ها نو اوس د الله تعالی نه وغواړه د دوزخ نه پناه او د جنت طلب او د حورو د الله تعالی نه سوال. د هغې حدیث شریف هم دغه مطلب دی ها چې ته اوس د دې قابل شوې چې ته د جنت د نعمتونو سوچ وکړې. ها او جنت په خپله ویلی دی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې الله تعالی جنت پیدا کو نو یوه خښته یې د سرو ولګوله یو د سپینو او خټه یې پکې د مشکو او ورته یې ووایي چې څه ووایه خبرې وکړه. نو جنت ښایسته دی نو خبرې هم ښایسته دي. نو جنت دا خبره وکړه چې قد افلح المؤمنون یعنې چا چې زما د وجود عقیده لرلې ده او ایمان یې راوړی دی زما په جوړونکي او پیدا کوونکي او بیا د دې دپاره یې تیاری کړې دي او زما چې کوم مخالف دی د هغه نه یې پناه غوښتې هغه یې منلې. نو قد افلح المؤمنون المؤمنون یعنې کامل مؤمنان اول کامیاب دي دا خلک.
نو ملائکی بیا جواب ورکوي چې ته خو د بادشاهانو منزلې، تا ته به بادشاهان راځي. نو دا مسلمانان چې څومره دي دا د آخرت په توګه څه دي؟ بادشاهان دي. طوبی لکی منزل الملوکی، داسې الفاظ به ورته فرشتي ووایي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله عز وجل احاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، چې الله تعالی د دیوالونو احاطه کړي د جنت نه، نو یوه خښته د سرو بله د سپینو، او د جنت سره او سپین یادوي. ثم شقق فيها الانهار وغرس فيها الاشجار، بیا الله تعالی په هغې کې نهرونه بیولی دي او په هغې کې ونې نال کړي دي. نو فلما نظرت الملائکة، کله چې دا تیار شو ملائکو ته نظر وکړو الی حسنها، د هغې ښکلا ته یې وکتل، نو قالت وی طوبی لکی منازل الملوک. هلته چې د فرشتو کله د جنت خبره واورېده چې قد افلح المؤمنون، نو طوبی لکی منزل الملوک وی، او دلته چې وی د جنت حسن ته وکتو نو فرشتي متاثره شوي. حالانکه فرشتي انتهایی حسین مخلوق دی، چې کتابونو لیکلي چې که فرشتي څوک وویني نو خلک به خوراک سکاک پرېږدي، دومره به خلک د هغوی د ښایست نه اثر واخلي، او دومره ښایسته مخلوق دی. نو چې د جنت به څومره ښایسي چې کله فرشتې د هغې په لیدلو باندې تعجب کوي.